السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې. د جن په موضوع کې به یې عزتمندو نن یو دردناکه واقعه رامخته شوې ده. الله تعالی دې رحم وکړي. روزانه د پولیس والا قتل مخې ته راځي، قتل پسې قتل. د ظلم انتها پښتنو معاشره کې ډیره زیاته شوې ده. نن یو بل خستا پولیس ځوان چا ظالمانو و فایرنګ سره شهید کړی دی. د عطاالله پولیس غلطي واسه داسې کار یې کړی و چې دومره ظلم سره قتل کړو. راځئ دوستانو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوې مهرباني وکړئ، زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره ټالی نشان وهئ چې هر رواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. عزتمندو په کاټلنګ ابازۍ کې چې پولیس والا په ډیوټۍ باندې ولاړو، نامعلومه کسان رالل او فایرنګ یې پې وکړو چې په هغې کې پولیس کانسټیبل عطاالله په ډزو باندې ولګېدو او هم په هغه ځای باندې ژوند ترلاسه ورکړو. د فاني دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. دوستانو دا یوه واقعه نه ده. روزانه د پولیس قتل، کله د عوامو قتل ډیر زیات شوي دي. دا پټمحې ظالمان او درندگان څوک دي چې روزانه دومره بې دردۍ سره قتلونه کوي؟ الله تعالی دې په خپل فضل سره د مخ د ځمکې نه ورک کړي. زموږ پولیس والا ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي دا ظالمان قاتلان زر تر زره گرفتار کړي چې عطاالله شهید ته د انصاف ملو شي، ځکه چې د غریب هیڅ ګناه نه وه. د عوامو خدمت دپاره ولاړو، یخنۍ ګرمۍ ته به یې نه کتل، خپله ډیوټي به یې کوله، د عوامو خدمت به یې کولو او دې ظالمانو ډېر په بد حال باندې قتل کړو، ډېر زیات ظلم ورسه وکړو. دا قاتلان مهرباني وکړي ګرفتار کړي او سخت نه سخت سزا ورکړي. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت پورې نوې معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې وسه ګنټۍ نشان وهئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.